अस्सलाम वालेकुम। नन वीडियो کې مونږ خایو څنګه مونږ خپل نیکسټ ډاکومنټ چې کوم دی هغه تیار کو. څنګه مونږ پریویس ویډیو کې ډیسکس کړو څنګه مونږ خپل سی وی جوړ کو، خپل ایجوکیشنل ډاکومنټس مونږ تیار کو، څنګه مونږ خپل یعنی مطلب پاسپورت تیار کو. د هغې نه پس چې کوم دی یعنی مطلب نیکسټ اوس مونږ له څه پکار دي په هغه کې راځي زموږ سره ریسرچ پروپوزل یا سټډي پلان. مونږ کولای شو سټډي پلان کې یا ریسرچ پروپوزل کې مونږ کم انفارمیشن چې کوم دی پټ کو، په څنګه بیس مونږ انفارمیشن چې کوم دی په ریسرچ پروپوزل کې پټ کو. آیا ریسرچ پروپوزل یا سټډي پلان چې کوم دی زموږ سره څه سیز دی، آیا ریسرچ پروپوزل یا سټډي پلان مونږ له په اډمیشن کې څه فائدہ راکولی شي نشي راکولی. نو ټول چې کوم دی نو زه به تاسو ته انشاءالله اوس په سکرین باندې ښیم چې ریسرچ پروپوزل به مونږ څنګه لیکو، سټډي پلان به مونږ څنګه لیکو، او ریسرچ پروپوزل یا سټډي پلان چې کوم دی څه ډیفرنس پکې شته دی که نشته پکې. نو راځئ زما سره په سکرین باندې. نو سټډي پلان چې کوم دی نو سټډي پلان څه څیز دی؟ اصل کې سټډي پلان زموږ سره د ماستر ډیګري دپاره یا د سکالرشپ اپلیکیشن چې کوم دی د هغې دپاره ډېر زیات هیلپفل دی. کوم چې زموږ سره مطلب کوم اوورال اکیډمیک کوم پروګرس یا یو سنګل ریسرچ پروجیکټ چې کوم دی په هغې باندې فوکس کوي. په دې کې زموږ سره مین چې کوم دی سیکشن کوم چې زموږ سره سیلف انټروډکشن کوم بیک ګراوند دی زموږ سره مطلب خپل پرسنل انفارمیشن به پکې مونږ ایکسپلین کوو، خپل اکیډمیک انفارمیشن چې کوم دی هغه به په دې کې مونږ ایکسپلین کوو. د دې نه بعد چې کوم دی زموږ سره کوم چوایس ریشنل چې کوم دی په هغه کې به مونږ دا خبره ایکسپلین کوو چې یعنی مطلب ولې مونږ یو سپیسیفیک کوم انسټیټیوټ یا کوم پروګرام چې کوم دی دا مونږ چوز کوو، یعنی مطلب د هغې ریزن چې کوم دی هغه به پکې ایکسپلین کوو. نو د دې نه بعد چې کله مونږ دغه ایکسپلینیشن دا سیلف انټروډکشن چوایس ریشنل چې کوم دی دا مونږ وکړو، نو د هغې نه بعد چې کوم دی سټډي ابجیکټیو به بیا مونږ ایکسپلین کوو، یعنی مطلب لرنینګ ګول چې کوم دی ډیورینګ د ډیګري چې کوم دی بیا به د هغې ښه فل ایکسپلینیشن چې کوم دی بیا به هغه مونږ کوو. کله مونږ دا ایکسپلینیشن وکړو سټډي ابجیکټیو، نو د دې نه بعد چې کوم دی کورس ورک یا کوم ریسرچ چې کوم دی مطلب زمونږ کوم سنګل ریسرچ یا کوم اوورال اکیډمیک کوم جرني چې د زموږ سره د هغې په بیس باندې مطلب کوم پلان اکیډمیک اکټیویټیز چې کوم دي هغه به بیا ایکسپلین کوو. د دې نه بعد چې کله موږ دا خبره ایکسپلین کوو نو بیا به خپل فیوچر کیریر پلان چې کوم دی هغه به بیا موږ ایکسپلین کوو. یعنی مطلب موږ خپله ډیګري چې کوم ده هغه کمپلیټ کړو، نو د هغې نه بعد چې کوم دی په پروفیشنل پات کې موږ له څه کول پکار دي، نو مطلب موږ له څه سپورټ راکوي دا ډیګري، نو هغه خبره چې کوم ده هغه به بیا موږ ایکسپلین کوو. د دې نه بعد چې کله موږ دا ټولې خبرې ایکسپلین کړي، یعنی مطلب د انټروډکشن نه واخله زموږ سره کوم فیوچر پلان چې کوم دی د دې پورې خپلې خبرې موږ ایکسپلین کړي، نو هغه به بیا موږ راواخلو په یو سټرانګ سمري کې به موږ ولیکو د کنکلوژن کې چې یعنی مطلب زموږ کوم ټوټل دغه چې کوم دی هغه به بیا موږ دلته کې ورسره ولیکو. دې کې به زموږ سره مطلب موږ خپل دغه کله سټډي پلان کله موږ لیکو، نو په هغه کې به زموږ سره څه کوېسچنز چې کوم دي هغه به راځي، یعنی مطلب why this program یا this university this institute this country. د هغې نه بعد چې کوم دی یعنی مطلب زموږ کوم اکیډمیک بیک ګراوند چې کوم دی یا زموږ سره what will you study during the degree، بیا دغسې زموږ سره نور چې کوم کوېسچنز دي زموږ سره، نو پکار ده چې دا کوېسچن په دې کې بیا موږ هایلایټ کړو. دې نه بعد راځو موږ ریسرچ پروپوزل ګورو. ریسرچ پروپوزل څه شیز دی؟ نو ریسرچ پروپوزل چې کوم دی اصل کې زموږ سره کوم ساینټیفیکلی کوم انویسټیګیشن چې موږ کوو، نو د هغې په بیس باندې چې کوم موږ خپل ریسرچ کوم کوو، کوم پروجیکټ چې کوم دی هغه موږ کوو، نو دا به ټوټلی چې کوم دی زموږ سره کوم ساینټیفیک انویسټیګیشن چې کوم دی په هغې باندې به زموږ سره فوکس کوي. کوم چې موږ سره د پی ایچ ډي پروګرام چې کوم دی د هغې دپاره زموږ سره ریکوایرډ دي. او کله کله داسې هم کېږي زموږ سره چې کوم ماسټر کوم ډیګري چې د هغې په تیسیس بیس چې کوم دی د هغې دپاره موږ لیکلی شو. کله موږ خپل تیسیس لیکو، مطلب خپل فاینل ایئر کوم پروجیکټ باندې موږ تیسیس لیکو، نو د هغې دپاره هم موږ ریسرچ پروپوزل چې کوم دی نو هغه بیا لیکلی شو. په دې کې زموږ سره د ټولو نه مخکې ټایټل، بیا ابسټریکټ او بیا انټروډکشن او پرابلم ګیپ چې کوم دی، د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره ابجیکټیو یا هایپوتیسس میتھډالوجي، بیا ایکسپیکټډ ریزلټ او ټایم لاین چې کوم دی، بیا ریفرنس چې کوم دی دا به موږ په دې کې ورکوو. نو که موږ کله ریسرچ پروپوزل لیکو،
نو د دې لپاره به موږ داسې کوو چې خپل کم ریسرچ ایریا چې کوم د هغې مطابق سټډي چې کوم د هغه به موږ پاینټ کوو. مطلب ریسرچ پیپر به موږ ګورو، آرټیکل به موږ ګورو. نو د هغې په بیس باندې به بیا موږ چې کوم خپل پاینډینګ چې کوم دي نو هغه خبرې به بیا موږ په هغه کې ایکسپلین کوو. یعنې مطلب موږ له څه کول پکار دي. کله داسې وشي زموږ خپل ریسرچ کله موږ کوو، خپل تیسیس موږ لیکو، که دا موږ د تیسیس په بیس لیکو او که چېرته د پی ایچ ډي په بیس باندې موږ لیکو، نو موږ له پکار ده چې موږ خپل ټایم لاین، خپل شیډول چې کوم دی، پروجیکټ شیډول چې کوم دی، نو هغه موږ له معلوم کو. نو کله موږ په پی ایچ ډي بیس باندې کله ریسرچ پروپوزل لیکو، نو پکار ده چې موږ ریسرچ پیپر یا آرټیکل چې کوم دی هغه موږ سټډي کو، د هغې نه ځان دپاره ټایټل راواخلو. مطلب موږ له څه پکار دی ټاپک موږ وګورو چې یعنې مطلب په دې باندې وروستو څه کار شوی دی، اوس پې کرنټلی کوم کار روان دی او په فیوچر کې په دې باندې څه کار چې کوم دی پکار دی. نو دا خبرې چې کوم دي دا موږ ځان ته معلوم کړو. نو د هغې په بیس باندې دي موږ خپل ریسرچ پروپوزل چې کوم دی بیا هغه ولیکو. کامنلی موږ چې کوم دی نو د هغې دپاره دا سټرکچر چې کوم دی دا موږ یوز کوو. کله کله به داسې کېږي چې زموږ سره په دې کې څه چې کوم دی ایډیشن هم موږ کوو، کله به په دې کې موږ چې کوم دی نو څه پورشن چې کوم دی هغه به اسکیپ کوو هم موږ. خو جنرل چې کوم موږ ریسرچ پروپوزل لیکو نو هغه به زموږ سره په دې میتډ چې کوم دی په دې باندې به مشتمل وي. په دې باندې به موږ خپل ریسرچ پروپوزل چې کوم دی هغه به بیا موږ لیکلی شو. نو موږ به ځان دپاره کوم انټروډکشن یا پرابلم ګیپ چې کوم دی هغه به پاینټ کوو. بیا به د هغې ابجیکټیو هایپوتیسس چې کوم دی سپیسیفیک ګول چې کوم دی یعنې مطلب کوم ټیسټیبل پروډکشن موږ په هغه کې کوو، نو هغه به بیا موږ په دې کې ایکسپلین کوو. د هغې نه بعد چې کوم دی موږ به خپل میتډ چې کوم دی هغه به موږ مطلب ګورو چې یعنې مطلب موږ به دې ته کوم ډیټا کلیکشن به موږ څنګه کوو، انالیسس به موږ څنګه کوو، نو هغه ټول ډیټیل چې کوم دی هغه به بیا موږ ایکسپلین کوو. نو مین اهم خبره چې کوم ده دلته زموږ سره دغه کوم ایکسپیکټډ ریزلټ یا ټایم لاین چې کوم دی موږ به ګورو، کوم ارګنایزیشن کوم یونیورسټي کې موږ خپل ډګري کوو، نو د هغې کوم ډیوریشن چې کوم دی هغه موږ وګورو. نو د هغې په مطابق به بیا موږ خپل ټایم چې کوم دی خپل پروجیکټ شیډول چې کوم دی نو هغه به جوړو. ځکه څه یونیورسټي داسې دي چې هغه کې 3 ایئر دي، څه کې 4 ایئر دي، څه کې مختلف د هر یونیورسټي خپل ریکوایرمنټ دي، د هغې مطابق موږ دغه کولی شو. نو فاینلی چې کله موږ خپله ډیټا ټوټل کلیکټ کړو، خپله ډیټا راواخلو، نو د هغې نه پس به بیا موږ خپل هغه پیپر چې کوم دي، کومو پیپرونه، کوم آرټیکلونه، کوم بکس نه موږ ډیټا کلیکټ کړي، نو د هغې په بیس باندې به بیا موږ دلته ریفرنس چې کوم دی هغه به بیا لګوو. د هغې نه بعد موږ به دا خبره چې کوم ده په خپل ریسرچ پروپوزل کې چې کوم دي دا کوېسچنز چې کوم دي نو دا به بیا موږ په دې کې هایلایټ کوو. یعنې مطلب دا به پکې خامخا چې کوم دی ډسکس کوو. یعنې مطلب what problem you will address, why is this research significant, how you will conduct this study. داسې دا مختلف قسم کوېسچن چې کوم دي دا بیا موږ په هغه کې چې کوم دی هایلایټ کوو، دا په هغه کې بیا موږ ډسکس کوو. نو بیا موږ ګورو چې ریسرچ پروپوزل یا سټډي پلان چې کوم دی د دې کې څه ډفرنس دی. نو اصل کې ریسرچ پروپوزل چې کوم دی نو دا زموږ سره په ریسرچ بیس باندې، او سټډي پلان چې کوم دی نو دا زموږ سره کوم اوورال اکیډمیک کوم جرني چې ده په هغې بیس باندې زموږ سره په دې کې په سټډي پلان کې چې ریسرچ پروپوزل کې چې کوم دی په دې کې زموږ سره کوم ساینټیفیک یا ټیکنیکل ډیټا چې کوم ده هغه پکې موږ ډیپلی یعنې مطلب ډسکس کوو. او په سټډي پلان چې کوم دی په هغه کې موږ پرسنل کوم اکیډمیک او کوم نور داسې کوم دغه څیزونه چې کوم دي ډګري ریلیټډ چې کوم دي هغه پکې بیا موږ ډسکس کوو. پروپوزل چې کوم دی دا به زموږ سره د پی ایچ ډي دپاره یا کوم تیسیس بیس چې کوم دی ایم ایس دپاره چې موږ خپل کوم تیسیس لیکو د هغې په بیس باندې موږ ریسرچ پروپوزل چې کوم دی لیکلی شو. او د سټډي پلان چې کوم دی نو د سکالرشپ دپاره کورس بیس چې کوم دی د هغې لپاره موږ لیکلی شو. سم ټایم موږ د پی ایچ ډي لپاره هم موږ کوم سکالرشپ کوم هغه چوز کوو نو د هغې لپاره موږ دا لیکلی شو. لینث به زموږ سره د ریسرچ پروپوزل چې کوم دی د 3 نه واخله د 10+ پیجز پورې چې یعنې مطلب دونه پورې موږ لیکلی شو. د دې نه به کم نه وي زموږ سره چې مطلب موږ پکې خپل هر څه چې کوم دی هغه په ډیټیل سره ایکسپلین کړو. سټډي پلان چې کوم دی یعنې مطلب 1 to 3 پیجز چې کوم دي زموږ سره دا بس کاپي دی په دې کې خپل دغه موږ کولی شو.
کنټینټ چې کوم دي زموږ سره په ریسرچ پروپوزل کې پرابلم سټیټمنټ به میتھډ به او ایکسپیکټډ ریزلټ چې کوم دي دا به پکې مین سي مطلب دا به موږ په هغه کې خامخا چې کوم دي دا به پکې موږ ډیسکس کوو. سټډي پلان چې کوم دی کوم موټیویشن یا سټډي پلان یا کوم کیریئر پلان چې کوم دی په هغه کې به دا خبره موږ ډیسکس کوو. ګول چې کوم دی زموږ سره مطلب د څه مقصد لپاره دا موږ ریسرچ پروپوزل لیکو او دا سټډي پلان چې کوم دی موږ د څه مقصد لپاره لیکو. نو سټډي پلان ریسرچ پروپوزل چې کوم دی کنه اصل کې موږ د سوپروایزر د کنوینسینګ لپاره مطلب سوپروایزر موږ کنوینس کو چې دا هغه سره موږ دا هغه په پروجیکټ کې دا هغه په ریسرچ کوم دغه چې دی لیب چې دی د هغې مطابق هغه دپاره موږ یو خپل ریسرچ کوم آیډیا چې کوم دغه ورکو چې مطلب زه ستا سره دا کار کولی شم دا کار چې کوم دی نو زه په دونه ډیوریشن کې موږ پکې داسې چې کوم دی پاین کولی شو نو زه په دې باندې دا کار کولی شم. او بل چې کوم سټډي پلان چې کوم دی نو دا به زموږ سره د کوم اډمیشن کمیټي چې کوم ده یا کوم کنوینس کمیټي چې کوم ده یا کوم څوک دا هایر کوي مطلب د کم څه دپاره نو د هغې دپاره موږ دا لیکلی شو. یعنی مطلب مین خبره دلته دا ده که نه چې کی ډفرنس موږ دا وپېژنو په شارټ کټ الفاظو کې چې ریسرچ پروپوزل چې کوم دی دا به زموږ سره د پی ایچ ډي دپاره یا تیسس بیس چې کوم زموږ سره کوم ډیګري موږ اخلو یعنی مطلب کوم تیسس خپل موږ لیکو کوم پروجیکټ موږ وکړو په هغې باندې کوم تیسس لیکو د هغې په بیس باندې به موږ لیکو. او سټډي پلان چې کوم دی نو دا به موږ د سکالرشپ دپاره یا د خپل سټډي پلانینګ یعنی مطلب خپل سټډي حوالې سره چې کوم دی د هغې دپاره به دا موږ لیکو. اوس موږ له څه پکار دي چې موږ خپل ایریا چې کوم دا خپل رایټ پات چې کوم دی هغه موږ مطلب مخکې باندې خپل پریپریشن وکړو. نو که ایم ایس کورس بیس موږ خپل سټډي کوو نو د هغې لپاره سټډي پلان دی چې کوم زموږ سره په اکیډمیک جرني او کوم زموږ اکیډمیک کوم پلانینګ چې کوم دی کوم گولز چې دی په هغه باندې زموږ سره ډیپینډ کوي. او بل موږ د ایم ایس تیسیس دپاره هم موږ ریسرچ پروپوزل چې کوم دی بیا موږ هغه لیکلی شو چې کله زموږ مطلب ایم ایس کمپلیټ کېږي یعنی مطلب موږ خپل پروجیکټ خپل دغه وکړو خپل کورس موږ ختم شي د هغې نه بعد چې کوم ریسرچ تیسیس کوم موږ لیکو نو د هغې لپاره موږ پروپوزل لیکو. څه کله به زموږ سره مخکې لیکلی کېږي کله به وروسته لیکلی کېږي اکارډینګ ټو یور سوپروایزر تاسو به د هغه سره ډسکسن کولی شئ د هغې په بیس چې کوم دی دا به تاسو بیا لیکئ. خو طریقه کار همدغه دی چې په دغه بیس باندې به موږ خپل پروپوزل چې کوم دی هغه به لیکو. د دې نه بعد چې کوم دی زموږ سره د پی ایچ ډي دپاره چې کوم دی نو په هغه کې به زموږ سره کوم ریکوارډ ډیټیل چې کوم دي د ریسرچ حوالې سره هغه به موږ په هغه کې چې کوم دی په هغه کې موږ مطلب ریسرچ پروپوزل چې کوم دی هغه به لیکو. خو چې کله موږ سکالرشپ یا کوم اپلیکیشن چې کوم دی هغه موږ چوز کوو نو د هغې دپاره به موږ چې کوم دی نو سټډي پلان چې کوم دی بیا به هغه لیکو مطلب موږ سیاسي دپاره کوو موږ نور داسې انسو یا بل داسې یونیورسټي سکالرشپ پروفیشنل سکالرشپ کوم سکالرشپ دپاره موږ اپلای کوو یا نور داسې کوم چینج سکالرشپ نور کنټریز چې کوم دي که نه یا زموږ سره د جاپان کوم سکالرشپ دي یا زموږ سره یو ایف انسایډ دي نور مختلف قسم سکالرشپ چې کوم دي د هغې حوالې سره موږ لیکو نو په کار دی چې موږ په خپل کوم ایریا کوم ځای کې موږ خپل ګول دی زموږ خپل پلانینګ کوم طرف ته موږ کوو نو په کار دی چې د هغې په بیس باندې موږ لږ سرچینګ وکړو او د هغې په بیس باندې بیا موږ خپل ریسرچ پروپوزل یا خپل کوم سټډي پلان چې کوم دی بیا په هغه باندې بیا موږ هغه ولیکلی شو. نو سم ټایمز څه وخت کې به زموږ سره موږ د سوپروایزر د وایزر کوم ډایرکشن موږ له راکړي د هغې مطابق به کار کوو او څه ټایم چې کوم دی هغه به موږ خپل کوو. خو چې کله موږ مطلب دا زموږ سره بیسک انفارمیشن کم کې چې موږ ریسرچ پروپوزل یا سټډي پلان چې کوم دی هغه لیکلی شو اوس کولی شو موږ یعنی مطلب نیکسټ موږ دپاره کم پروسس پکار دی زموږ سټډي پلان زموږ ریسرچ پروپوزل یا زموږ سی وي چې کوم د هغه تیار شو نو اوس موږ له نیکسټ چې کوم دی کم پروسس پکار دی یعنی مطلب موږ څه وکړو نیکسټ ویډیو کې به ښایو څنګه موږ د پروفیسر سره کنټیکټ وکړو ایمیل موږ څنګه پروفیسر سره وکړو نور داسې مختلف په کوم وی باندې د هغو سره موږ کنټیکټ وکړو څنګه موږ پروفیسر چې کوم دی هغه فایند کړو چې ځان دپاره موږ د هغه نه اکسپټنس لیټر چې کوم دی هغه واخلو ولې چې زموږ سره یو ګولډن ټیکټ دی زموږ سره په اډمیشن کې ډېر زیات چانسز چې کوم دی هغه سیوا کولی شي نو نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله موږ دا خبره ډسکس کوو.